او د وخت تقسیم موږ تاسو ته ښه معلوم دي چې په داسې طریقه باندې تقسیم وشي چې زما بل ملګری هغه په زړه کې څه ونه وایي چې یاره کاکا خو هغه وخت ووړه یا زه خو سم شی وړم ما ته دغه شانتې پاتې شي د هغې ښه طریقه دا ده چې په ټول او په وزن دې وکړلی شي نو هېڅ به نه خفه کېږي غوښه دې جدا شي هډوکي دې جدا شي هر شیز دې جدا جدا شي او په شپږ ځای شپږ دې شي او په پنځه ځای پنځه دې شي هېڅ څوک به نه خفه کېږي او اکثر مسله په دې پښو کې راځي ځکه چې کسان پنځه شپږ دي او خپې څلور دي نو بعضې د مخکې نه اډر وکړه لکه زمونږ کور کې لږ مسله ده یا مخکې نه وي چېرته دا یو پخپې به ماله راکوي نه چې د چا داسې مسلې وي او د چا چې ډېرې خوښ وي نو بازار کې ډېر میلاوېږي هغه دې دا نیت نه کوي چې دا به زه راوړم ښه طریقه دا ده چې هر څیز دی هر څیز دی اووه ځای دې شي شپږ ځای دې شي پنځه ځای دې شي د هغې نه وروسته د چا چې بس قسمت وي هغه به رسي او په ټول باندې دې وزن مطلب په کاټه باندې دې غوښه وزن کړلی شي نو هر چا له به پوره پوره میلاوي شي دا خو وشو غوښې تقسیم وشو او دغه رنګې ورسره بیا کورونو ته غوښه لاړه شي کورونو ته غوښه لاړه شي نو هغې کې هم پکار دا دي چې څنګه د مخکې د روایاتو او زمونږ د مشرانو هغه طریقه را روانه وه چې بیا غوښه درې ځایه کړه درې ځایه به یې کړه دا د خپلو دا د پردو او دا زما نو هغه طریقه دې ورسره وکړلی شي نن موږ بس څه وکړو پردونه مخکې نه ولا که چا کار کمزوری دی نوی واخلي او که چا کار مطلب اخوا دې خوا وي د هغه د مخکې نه بندوبست کې مخکې دی اړونه پاس کړي چې ګوره ماله به غوښه درې لکه تا ته هم همدغه یو دوه ګوټې به ماله ځایې ته به ماله ځایې په څه ډول دي چې دا به ځان لږ د دوه درې میاشتې دی چې دی نو ښه څوک یې لږه لږه خورو ضرورت سره دا قرباني مونږ ته درس د دې راکوي چې د غریبو خدمت وکړه د هغه چا خدمت وکړه ستا معاشره ده ستا خپل دي ستا لوڼه خویندې دي ستا رشته داران دي او هغوی قرباني کړې نه ده هغه د دې پته وایي چې چمګاون به ما ته غوښه راوېږي او چمګاون به هغه فریزر واچي او ځان سره یې سنبال کېږي نو اخر تا خو تا کړې ده الله د رضا لپاره ده نو یو درس موږ له قرباني دا راکوي چې دې کې موږ تاسو د خپل ځان سره سره د چمګاون او د غریبانو څوک د خپل قربانۍ کې په دې غوښه کې ځان سره شریک کړو نو کوشش به دا کوو په هغه طریقه به عمل کوو چې درې ځایه دی کوو یو به ځان کېږو خیر دی یو مطلب وروڼه مو دي ویرونه مو دي او دغرنګې چې دی نو خویندې مو دي هغوی له ورکړه او دا یم حصه چې د کومه درېیمه جدا کړله دا خالص غریبانو له ورکړه دا خو د غوښې تقسیم شو ورپسې چې کومه اخري